د پاکوالی کې اکتفا بسواله وکړو اکتفا وکړه مصنف علیه الرحمه بلفظ الواحد فلفظ د واحد سره مع کثرت الطهارات سره دی چې پاکوالی ډېر قسمونه لري کتاب الطهارات ونه ویل کتاب الطهارات وی پاکوالی ونه ویل چې ډېر قسمه پاکوالی دي ولی ولأن الاصل ذکر دلیل دا چې مصدر چې دی لا یسنا نه تسنیه کیږي ولا یجمع او نه جمع کیږي مطلق پاکوالی راواغستو نو مصدر راواغستلو هغه مصدر کې خو جمع تسنیه نه راځي ولی لکونها اسم جنس دا اسم جنس دی یشمل جميع انواعها پاکوالی چې رالو که د هر شي پاکوالی کالو پاکوالی د ځان پاکوالی د ځای پاکوالی د پوزې پاکوالی د غوږ پاکوالی چې هر شي پاکوالی ټول پورې کې شامل شي ټولو قسمونو ته او ټولو افرادو ته دې ته به شامل شي فلا حاجة الى لفظ الجمع ضرورت لفظ د جمع ته نه ونو راوای غستلو یو طهارت پاکوالی چې بیا وروسته پکې انواع او افراد بیان قال الله تعالی فرمایلی دی الله تبارک وتعالى یا ایها الذين امنوا اغه خلق تاسو ایمان راوړی دی اذا قمتم الى الصلاه اشترطا صفات سے گئی مانزتا فاغسلوا وجوهكم خپل مخونه وینځئ افتتح الكتاب شروط کو دا خپل کتاب به هذه الايه په دې آیت باندې تیممن د برکت په خاطر باندې چې سر کې او د خدای پاک د کلام نه یو آیت راوړي د پاره د برکت ولأن الدلیل اصل ذکر دلیل پارشي کې چې د اصل وي او حکم چې دی هغه فرع وي حکم فرع وي او دلیل اصل وي نو اصل راوړو حکم به وروسته ته بیان کی خدای پاک چې کوم حکم کړی دی چې کوم یو امر کړی دی او څورته احکام مونږ ته رالیږلي دي دا دلیل دی د هغه پاکوالي باندې نو بس بیا به درته وروسته بیان کړي چې دا پاکوالی بیا په کوم صورت باندې اول اصل مقدم على الفرع او اصل ویم په فرع باندې مخکې په فرع باندې په رتبه کې ثم لما كانت الايه کله چې و دا آیت دلالت کول على فرائض الوضوء فرضونه ده او دا سبانی نو ادخل فاء التعقيب کوئی شي نو داخله کړی فی د تعقیب فی د رستوالی چې یعنی دغه دلیل د خدای پاک د کلام او د آیت قرآنی موجودو نو د دې وجنا چې شو ففرض الوضوء فرض او داسه چې دی مصنف علیه رحمه وی غسل الوجه وینځل د مخ دی آیت په پیش کولو نو د دې آیت د وجنا دا فرائض د دغه چې د او داسه چې دی هغه شو وینځل د مخ دی من الشعر د وختاننا ای قصاص شعر الراس د بیخ د وختانو د سرنا وشي وهو دا قصاص یا د کم زیاده وهو منتهى منبت الشعر الراس دا اخر د شنکیدلو د وختانو د سر دی کوم ځای چې وختان شروع شوي دي شنکیدل دغه ځای شروع دی الى الاذن ترغغون پوري الى الاذن ترغغون پوري غوږ پوري فيكون نشبه ما بين العذار ما بين د وختانو د ګيري پېښوي اول اذن او ما بين د غوږ کې چې دا کوم سپینواله دي داخلا في الوجه دا به داخل شي په مخکی كما هو مذهب ابي حنيفه لکه مذهب د امام ابي حنيفه صاحب د محمد صاحب دی فيفرز غسله نو دغه وینځل به فرض شي دا د مابین د ګيري او مابین د غوږ کې چې دا کوم سپینواله دي دا به فرض شي وعليه اکثر مشایخنا او په دې باندې زمونږ اکثر مشایخ د په فرضیت باندې قائل دي وذكر شمس الائمه الحلواني او د مبارک فرمای یکفیه هغه وایي چې صرف دومره کافی کیږي ان یبل چې لوند کړی شي ما بین العذار والاذن ما بین دغه د ګیری خط او د ما بین د غوږ د اخر سپینوار چې صرف لوند شي هم
کفایت کوي. ولا يجب او واجب نه دی اصاله الماء عليه و روانول د اوبو په د باندې چې په دې باندې د اوبو روان شي هغه ور باندې واجب نه دی. بنا په دې دغه امام حلوایی صاحب دا خبره چې په چی باندې بنا کړی دا علامه روي عن ابي يوسف رحمت الله تعالی ان المصلي چې منسكون کې چې دی اذا بل وجهه چې لون شي د اغه مخ و اعضاء وضوئه او اندامونه د اوداسه بالماء په اوبو باندې ولم يسل الماء عن العضو او د اندامنا په اندامونو باندې اوبه روان په نشي نو جازا هم وی روا دی. دغه قول د امام یوسف نه دا شمس الائمه حلوایی چې دی دا مبارک دا اخذ کړی دی چې پس که دغه ځای باندې هم اوبه روانې نشي او لوند شي نو بیا هم دا جائز دی. لكن قيل تأويله لیکن ویل شوي دي چې تأویل د دې قول د امام یوسف صاحب څه دی انه سال من العضو کنه چې یعنې وخوڅسیږي د اندام نه قطره او قطرتان یو څاڅکي دو څاڅکي خو تلان وڅسیږي ولم يتدارك اگر چې یو بل پسې متصل ونه څسیږي په منځ کې فاصله هم راشي خو کم از کم وڅسیږي داسې نه وي چې صرف مالش کړی شي. واسفل الذقن او تر لاندې د زنې پورې فتم حدود الوجه پوره بشي حدود د مخ من الاطراف الاربعه د څلورو طرفونو نه چې برابر د تندي د وختانو د شل کېدلو بیخ او لاندې د زنې تر اخره د بیخ د زنې پورې لاندې طرف د زنې پورې او د غوږونو پورې چې مابین د عذار او مابین د اذن کې ځای به پکې شامل شي.